زه چې دا کوم حدیث یم کتابونو خو ډېرو زیاتو را نقل کړی، خو مختصر دا چې کوم مشهور کتابونه یې خصائص کبرا کې او مولد العروس کې ابن جوزی سے معارج النبوت کی او مدارج النبوت کی او شواهد النبوت کی او نسیم الریاض کی او داغین علاوه شفا شریف کی او داغین علاوه د حدیث غټ کتاب دی ما ثبت بالسنه، د حدیث غټ کتاب دی د حواله نه لپاره پیش کوم چې تاسو ذهن کې بیا یو خبره موجوده وي. او داغه سره سره نشر الطیب د اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه کتاب دی، دا حواله په خپل کتاب کې بیان کړي. څنګه حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی وی چې کوم وخت کې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پیدا کېدلو، رأيت ثلاثة أعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وچ کوم وخت چې حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پیدا کېدو، نو په دغه وخت کې ما په خپل سترګو مبارک باندې درې شنې جنډې ولیدې چې قدرتی طور باندې د الٰه العالمین په حکم باندې فرشتو لګولې وي. کوم ځای لګولې وي؟ اسې دا خبره د علماو لپاره کم طلباو لپاره جنډو لګېدو په هکله حدیثونه مختلف دي، تاسو هم پوه شئ اسانه لهجه. خو زه دا کوم حدیث مې چې ویلو دا حوالې دغې وجې نه زه بیانوم چې دا صحیح حدیث دی. باقي یو حدیث کې راغلی چې امینه مبارکه فرمایي چې ما په کور باندې لګېدلې وه، دا حدیث ضعیف حدیث دی. صحیح حدیث چې ما کوم ویلو دریو ځایونو باندې لګېدلې وه او سره د حوالو مې ویلو. نو اول نمبر کوم ځای و؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی چې کوم وخت کې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا کېدلو، نو د الٰه العالمین په حکم باندې قدرتی طور باندې د خوشحاله په طور باندې یوه شنه جنډه د الٰه العالمین په حکم باندې فرشتو په مشرق باندې لګولې وه، دویمه جنډه یې په مغرب باندې لګولې وه، او دریمه جنډه یې چې کومه وه هغه یې د کعبې معظمې په کمره باندې لګولې وه. دا صحیح حدیث دی، سند په لحاظ سره قوي حدیث دی او جمهور محدثینو د دې د صحت قائل دي. او باقي چې کوم بل حدیث دی توري سینا والا یا د ما د کور په هکله هغه حدیث په هکله علما کرامو ضعف کول کړی، نو دغې وجې نه حدیث هغه قوي دلیل پکار وي چې خلکو په هغې کې شک شوبه نه وي او په هغې باندې پوه شي. نو مضبوط دلیل دا د الٰه العالمین طریقه ده چې خوشحالۍ په موقع باندې داسې جنډه ولګولی شي. او ګوره دا زیامه دا خبره ذهن کې واچو، دا چېرته هغه ټیم د مکې مکرمې خلکو نه ولګالې، دا قدرتي لګېدلې وه، د رب په خوښه او په حکم او د فرشتو په عمل باندې لګېدلې وه. نو یو دا دلیل دی چې زه پیش کوم. د دې نه علاوه ځان له کوی یو خبره مې ته کم خوشحالۍ والا او زه خپل مقصد حاصلولم دې غواړم. ما ته ګورو قیامت ورځ حساب کتاب د مؤمن مسلمان لپاره لږ ځان پوه کو، ما په خبره باندې به بیخي ځان پوهیو. قیامت ورځ چې کوم حساب کتاب دی که نه، مؤمن سړي دپاره یو رنګي، بیا ګزارې حال دپاره بل رنګي، بیا کافر دپاره ما په خبره ځان پوه کو. کوم یو مؤمن مسلمان چې سچا مؤمن وي، میدان حشر دا غون حساب کتاب د مؤمنانو سره چې شي که نه، دا ټول د دغې دنیا 4 غنټې ټیم دی. څو غنټې؟ لږ متوجه شو، ګوره د اورېدو خبره ده. څو غنټې ټیم دی؟ ځان پوه کو حساب کتاب به وشي په 4 غنټو کې، او د میدان حشر دا ورځ 50,000 سال یا 1,000 سال یا د یوې ورځې قدر یا د مازدیګري قدر، خو مختلفو روایاتو کې غرض څه دی چې 4 غنټې کې حساب کتاب وشو، نو باقي میدان حشر کې چې دا خلک به تکلیف کې وي، دا وروستوالی په څه وجه باندې شي. یو دا پوینټي خبره ده. واورو
تاسو د خوشحالۍ لپاره د حضور مبارک په عشق او محبت کې راجمع شوي خلک یو وورو کوم عمل او کوم سعی او کوم کوشش او کوم اندازه باندې چې تاسو راجمع شوي یو د جناب محمد رسول الله مبارک ذکر کوو صفت کوو یادنه کوو وورو میدان حشر هسې نه دی اوږد حساب کتاب شي په 4 غنټې کې خو چې الہ العالمین دا کیسه اوږده کړې نو جمهور مفسرین او محدثین او بالخصوص احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت الله علیه په تفسیر نعیمی کې په حواله ده ابن کثیر او قرطبي سره دا خبره ویلې نو او فرمایلې نو وی چې دا میدان چې اوږد وي الہ العالمین په خپله باندې اعلان وکړي او اعلان به داسې وکړي خپلو بندګانو ته ای بندګانو تاسو حساب کتاب خو د 4 غنټو کار دی خو چې ما وروستو کړی دی په دا کې زه د جناب محمد مصطفی علیه السلام مبارک صفت او حمد بیانول غواړم صفت او حمد یعنې صفت بیانول غواړم حساب کتاب شي څومره وخت کې کیسه اوږدېږي څه ده د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خانو مخکې ما دا خبره په سنیت باندې مخکې دا ما شي لپاره وکړه دغه لپاره مو وکړه حضور علیه السلام مبارک فرمایي وی چې رب تعالی به په خپله باندې د ما صفت شروع کوي اعلان سره سره به د ما صفت وکړي او هغې نه بعد د قیامت په ورځ باندې چې جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک مناویږي د حضور مبارک د خلی مبارکه هغه الفاظ وورو حضور علیہ السلام مبارک فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر بیدی لواء الحمد ولا فخر حضور علیہ السلام فرمائی ګوره دا قیامت ورځ خبره ده د دنیا خبره ارته نکم هغه ورځ باندې چې نفسي نفسي आवाजونه وي هر څوک په خپل خویلو کې ډوبي چهارشنبه د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د مقام او مرتبینا حضور علیہ السلام مبارک لا رب تعالی دمر مقام دمر عزت ورکړي چې خلق په نفسي نفسي आवाजونه کې حضور مبارک به انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر ز پنن ورځ باندې د بنی آدم دغه ټول انسانانو مشریم خو په دا خبره باندې ما لپاره فخر نشته بیا سي بيدي لواء الحمد ولا فخر دغه خبره لراغلم لما په لاس کې به هم جنډۍ څه شی وي ځان پوه کو د الہ العالمین حمد خو بغیر د جنډۍ نم شو کنه اسې دغه خبرې تر ذهن راسي جنډۍ ته ضرورت ظاهري طور باندې هو حمد د بس بیانېږي کنه نو وورا لکه څنګه د حضور مبارک راتګ د انسانیت هغه لباس بدل کړو قدر یې ورکړو احترام یې ورکړو انسان ته د انسان لباس ملو شو والد ته د والد لباس ملو شو والدې ته د والدې لباس ملو شو ماشوم ته د ماشوم لباس ملو شو حر او آزاد سړي ته د آزادوالي حق ملو شو غلام ته د غلام حق ملو شو دا د حضور مبارک د راتګ د دنیا خبره ده نو چهارشنبه د حضور مبارک د هغه راتګ نه چې کومه ورځ باندې د قیامت حالات وي الہ العالمین قهر کوي الہ العالمین په غضب کې وي الہ العالمین په غصه کې وي دمره څوک به نه وي چې د الہ العالمین دا غصه سړه کړي د حضور مبارک هغه مقام ته وګوره حضور علیه السلام مبارک یو سجده به وي او د الہ العالمین قهر سړېدل وي الہ العالمین د طرفه به دا ویناوي حضور علیہ السلام مبارک تا ارفع رأسک یا محمد اے حضور مبارکا سر مبارک د پورته کا سل تعطا حضور مبارکا څه چې غواړي هغه درته ملاویږي اشفع تشفع اے حضور مبارکا د چا په حق چې ته شفارت کوي حضور علیہ السلام مبارکا او ټول خلکو په حق له تا شفارت کوي د حضور مبارک د راتګ دا فایده چې انسان ته د انسان لباس ملو شو قیامت پورې دا فایده چې خلک خفا خوشحالي دا جنډه چې حضور علیہ السلام مبارک په لاس کې غټ حکمت یې څه دی
مخکې خفګانو خلک خفو حضور مبارک راغی ځان سره یې خوشحالي راوړه څه شی راوړو سبحان الله ویل که نه قیامت کې خلک نفسي نفسي اوازونه کی لیواء الحمد ظاهري طور باندې داسې حمد خو بغیر د جنډې نه شي خو غرض یې دا دی چې مخکې خلک خفه حضور مبارک چې جنډه راوړه نو د حضور مبارک د جنډې سره خوشحالي راغله حساب کتاب شروع شو هغه ګرمي ختمه شوه هغه دوب ختم شو او میدان حشر هغه طریقه مسلمانانو مؤمنانو باندې د حضور مبارک په وجه باندې الٰه العالمین اسانه کړه او اسانوي به انشاءالله نو جنډه یې راوړې کوم ځای یې راوړې د خوشحالۍ ځای یې که نه دی جواب راکړو لږ چې کله حساب کتاب نو شروع څه حالات وي او چې بیا شروع شي د چا د وجې نه او ځان سره یو جنډه راوړي نو د جنډې دا غرض دی چې شنه جنډه کوم ځای له تلم نو خوشحالي راوړې سبحان الله وایي دا د قیامت ورځې هغه حالت درته بیانوم د دې نه علاوه یو خبره کوم وخت کې چې حضرت علی کرم الله وجهه الکریم مختصر الفاظو کې غزوه خیبر کېدله دا کومه کلا چې وه خیبر کلا سبا له جنګ کېدونکی دی صرف تاسو د پوهې دپاره دا خبره کوم چې شنه جنډه چې کوم ځای له تلې خوشحالي راوړې نو موږ شنه جنډه په دې لګوو چې حضور مبارک راغلی دی او رب لګولې نو خوشحالي راوړې موږ هم په خبره باندې خوشحالېږو سبا له غزوه خیبر کېدونکی دی جنګ یا نه دی شوی ورورانو ما خبرې ته ښه متوجه شو حضور علیه الصلاة والسلام مبارک ته وحي وشوه که نه چې ته به دا جنډه د فتح والا دا هغه چا په لاس کې ورکوي چې هغه په لاس باندې به سبا ورځې له الٰه العالمین کاله د خیبر فتح کوي شی به کي کاله د چا جواب راکړو کاله د چا دا خیبر نه وخم سعودي عرب هغه چې کوم هغه ټیم خبره وکړه چېرته ونه یې دغه ځای خبره باندې پوهېږو که نه پوهېږو نو حضور علیه الصلاة والسلام مبارک چې دا حدیث وویلو مسلم شریف کې شته بخاري جلد اول صفحه نمبر 525 کې دا حدیث مبارک موجود دی خبره مسوا حضرت علی کرم الله وجهه الکریم دغه جنډې په هکله چې کله دا جنګ کېدلو تاسو ته پته یې که نه حضرت علی کرم الله وجهه الکریم دغه جنگ په فتح کې بنیادی طور باندې کردار ادا کړی او هغه د کلی د خیبر هغه گیټ چې مختلف روایتونه دي خو غرض دا چې ډیرو کسانو به هغه گیټ صرف بندولی نه شو حضرت علی کرم الله وجهه الکریم له الٰه العالمین دمره زور ور کړی و چې هغه دروازه د مبارک ځان له پورته کړی دو غزوه خیبر د مبارک هغه کلا فتح کړی دو په هغه میدان باندې ننوتلی مسلمانانو له فتح راوړې نو حضور علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله جنډه ورکاله که نه هغه یې چاله ورکړې د مخکې نه حضرت علی کرم الله ولې جنډې ته څه ضرورت و ضرورت دا و چې سبا ورځې له خوشحالي راتلونکې وه او د الله او د رسول الله دا طریقه چې کوم ځای کې خوشحالي وي نو هغوی د مخکې نه د خوشحالۍ په طور باندې د هغې جنډې په طور علامه هغه یو قسمه خلکو ته ښکاره کوي او خلکو ته دا وایي چې بالکل دا یو حق عمل دی او دا د خوشحالۍ راوړلو یو باعث عمل دی نو که موږ تاسو جنډې استعمالوو شنې جنډې دا یو خبره زه درته کوم چې شنه جنډه بغیر د ربیع اول شریف نه م استعمالوو یو په دا کې نه په دا کې خصوصي او بالعموم په هر کال باندې یو جنډه په کور باندې لګوو باقاعده ما نسائی شریف کې یو حدیث مبارک لیدلی دی حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې چا په کور باندې چې شنه جنډه لګېدلې وي که نه الٰه العالمین خصوصي طور باندې په هغه کور باندې خصوصي رحمتونه وري خبره باندې پوهېږو که نه پوهېږو او خبرې خو ډېرې زیاتې دي او مزم داسې کې چې سړی ډېرې خبرې وکړي د مینې محبت هغه محفل دی خو غرض دا چې جنډې لګول دا د حضور مبارک طریقه او دا د حضور علیه السلام مبارک عمل دی او کوم وخت کې زه مختصره بس اخري خبره مختصر الفاظو کې کوم وخت کې چې مکې مکرمې نه حضور علیه السلام مبارک مدینې منورې له راتلو ما خبرې ته متوجه شو اخري خبره بس نور هم نه تکلیف کوم تو کفارو کې یو کافر دی او حضور علیه السلام مبارک قتل په نیت باندې راوتلی صحیح شو
دای د مدینه منورې لګا ټینګ یا مدینه نو یا سربو ځان پوي کو بدا خبره لالچ ور کړه کفارو چیرې حضور علیہ السلام چیر ورسیږي نو ته حضور علیہ السلام مبارک شهید کا دا خبره وهابیانو یو لوی عالم دی خپل کتاب کې دا خبره بیان کړی وخت کتاب نامه مې تا قلم سیرت رحمتا للعالمین دا یو کتاب دی او دا کس نامم دو قاضی سلیمان منصور پوری وهابي دا اخیری خبره کوم بس مولوی سے برابر کړ خبره مدا کړه چې حضور علیہ السلام چې کوم وخت مکه مکرمه نه راوته نو کفارو مدینه منوره چې کوم خلک وخت کې یسرب یو کس له ذهن اړولې ورته ویلو چې حضور مبارک چې څنګه راسي نو چې ژوندۍ مدینه منوره لیر نشي مونږ به تعالی په لاغه کې په بدله کې دغه احسان په بدله کې بل اصل او خان نور کو خطه نعوذ بالله حضور علیہ السلام مبارک شهید کا دا خبره وورو حضور علیہ السلام مبارک چې څنګه چراغله دغه وهابي عالم دي خپل کتاب کې دا خبره کړي وایي څنګه چې حضور علیہ السلام مبارک راغله او دغه کافر چې کوم سره د ملاقات شوی دی د سره 70 نور کسانو څو کسان جواب راکو څو کسانو 70 کسانو چې حضور علیہ السلام مبارک سره څنګه مخامخ شوی نو حضور علیہ السلام مبارک مخې شلیدلې دغه کافر چې د حضور مبارک د قتل او شهادت په نیت راوتلو د حضور مبارک د چهره مبارک د مر عجيبه خوند او لذت چې هغه کافر چې د مبارک د شهادت په نیت راوتلو الہ العالمین دغه انسان او دغه کافر زړه دنیا بدل کړه او هغه سخت لهجه الہ العالمین په نرمه سره وګرځوله حضور علیہ السلام مبارک سره خبرې وشوي حضور علیہ السلام مبارک ورته خوږ انداز کې خبرې وکړي ډېر عجیب انداز کې خبره ورته وکړي چې څنګه ورته خبرې وکړي اخیری خبره ده چې د سره 70 کسان نور حضور علیہ السلام مبارک د خبرونه متاثر شول دای سره 70 کسان نور په جهرن باندې حضور علیہ السلام مبارک ته چې حضور مبارک کلمه راته وایي چې مسلمان شو حضور مبارک ورته کلمه ویلې مسلمان شوی دی او دا خبره کم دغه کفار چاول کې وو کفار بیا د صحابه کرام جوړ شول راغلی وو د حضور مبارک شهادت لپاره د حضور مبارک دیدار د راجیبه اثر چې کفر په اسلام بدل شو دشمنی په دوستی باندې بدل شو او هغه چې کوم نیت باندې مدینه منوره نه راوتلی وو په هغه نیت باندې واپس بیا نه دي څنګه چې دوی مدینه منوره لتل حضور مبارک سره چې کومه جنډه و حدیث مبارک را درومي وی چې دغه جنډه دغه چې اوس مسلمان شو مخکې کافرو په خپل باندې دغه جنډه راواغسته او دغه جنډه اوچته ونیوله او په مدینه منوره دغه خایه کې چیغې کړې او وی چې خلکو راشو بهار راغی خوشحالي راغله راحتونه راغلل عشق او محبت راغی انسانیت قدر او احترام راغی نو غرض دا چې شنه جنډه کوم ځای کې استعمال شوی هغه ځای له خوشحالي راغلی هغه ځای له برکت راغلی نو موږ تاسو په کار دی چې مینې او محبت په دغه نیت باندې موږ تاسو جنډې ولګو او عشق او محبت اظهار